ښه داسې قصه ده. نن سبا سیلاب دی، پرونه داسې، نن هم سیلاب دی، شپه کې دې الله خیر وکړي. د دې وجوهات چې څه د وجې نه دا عذابونه موږ باندې راځي. که ستاسو خیال وي نو اول وهلت کې چې دی نو اول ټایم کې خبره د کرونا شروع شوه، الله کریم عذاب راوسته. هغې نه وروستو بیا چې دی نو مرې کې چې کوم مال روډ دی هلته چې دی نو خلک چې دی پسو شو او ډېر د کره سره مخامخ شو، هلته هم ډېر کسان چې دی وفات شو. دا د عذاب یو جلک، کرونا دا ځان له عذاب جلک. هغې پسې بیا راځه مهنګایي طوفان راغی. مهنګایي ده، هر انسان سر ټکو. اوس هم لکه هر انسان خفه دی، غریب چې نوړه نشي تېرولی، خفګان دی، هر کور کې خفګان دی. هغې پسې راځه ځناورو هغې باندې بیماري شو، د هغې کرونا پکې لا پاتې وه. ځناور دی بې جبانه مخلوق د الله تعالی دی، زموږ د ګناهونو د وجې نه هغې هم نن سوځي. ځناور دا زموږ د ګناهونو د وجې نه سوځي. ښه اوس دغه بیماري ده، اوس انسانانو باید دانې راخېږي. دا یو عذاب دی، په هر چا دانې راختلي دي، هر انسان دانې راختلي دي. دا چا ټمپریچر دی کور کې پروت دی، چا دانې دي، چا زړه خرابېږي، وجبه غونډه کې کیفیت دی، په هر انسان باندې تورې شوې. او بله سیلاب پکې لا پاتې. اوس سیلابونه دي. سیلاب څنګه سیلاب دی چې ورته وګورې، سیلاب خو به سپینې اوبه پکار شي، بس تلې په مخه باندې. هر څومره چې مثال خبره کوم د اوبه داسې اوبه دي که نه خړې، بلکل خوړل کوي، لکه داسې خوله اچوي حیران به شي، داسې پکړ کوي. او بارو اوبه دي چې ورشي انسان چې دی نو بلکل لکه خفه کي. انسان ډېر زیات نقصان شو د خلکو. لکه دا یې دغه نه را روان شوی دی بحرین، سواد بحرین، کالام، دغه شانتې چې دی نو مدین، بهترین بازارونو دی وویل. د دې وجه سره، د دې عذابونو وجه سره، دا عذابونه دي. ګورئ موږ ته الله دا ښیي دا عذابونه دي. د دې بیسیکلی پوینټ او بنیادي وجه او پراپر وجه هغه بېحیایي ده. بس هغه څه ده؟ بېحیایي ده. چې کوم امت کې بېحیایي زیاته شي هغه امت الله هلاک کوي. تاسو د مخکې په دې مستقل ویډیو کړی وه، د یو امت د یو قوم د هلاکت اسباب څه دي. هغې کې یو سبب څه شی دی؟ یو په ناب کې کمی دی، یو په تول کې کمی دی، او یو سود دی، او یو پکې زنا ده. او زنا چې دا بېحیایي ده. که تاسو وګورئ دا چې کوم دغه دی، دا سوات مدین بحرین دی، دا د سیاحانو ځینې دي که نه، ځي دا خلک د اوړي کې، او وافر مقدار ډېر لوی لوی خلک لکه روان دي. زیاتره بېحیایي ده، عریاني ده، فحاشي ده. الله کریم دا نه خوښوي، ولله د غیرتي ذات دی. تاسو وګورئ سیلاب یې راپرېښوستو، دا صرف او صرف دغه وجه ده. په ملک کې مال روډ دی، او اوس چې په دې دغه کې دا مال روډ چې جاګیر شو، دا دغه چې شو برفباري شو، برفباري هغه سنوپال چې شروع کوم ځای کې خلک پنسه شو په مال روډ باندې. او داسې اورو چې زیات خطرناک ځای په دې کې څه دی؟ مال روډ دی. د څه د وجې نه؟ بېحیایي د وجې نه. چې کوم قوم کې بېحیایي زیاته شي هغه قوم الله ته نه دی خوښ. الله غیرتي ذات دی، الله غیرتیان خوښوي، او دا د بېغیرتۍ سره خبرې دي، دا برابر خبرې دي. او الله کریم بېغیرتي نه خوښوي. ورې د دې وجې نه دا موږ ته وختاً په وختاً باندې ښیي. او جناب نبی کریم محمد ربی صلی الله علیه وسلم فرمایلي آخره زمانه کې به عذابونه داسې بل پسې راځي لکه و چې د انسان سره تسبیح وي، د هغې نه هغه میراب وشلېږي او هغې پسې اذانې بل پسې په تیزۍ سره رواني. و دغه شان د عذابونو په تاسو باندې راځي. تاسو وګورئ که نه، همدغه حساب کتاب دی. لکه کرونا وه، ما هغه پسې بیا مري هغه مسله راغله. دغه شانتې ځناورو کرونا ده، سیلابونه دي، په خلکو بیمارۍ دي، دانې دي، مهنګایي طوفانونه دي. هر انسان د ټینشن ډپریشن د دې شکار دی. دا مصیبتونه بل پسې را روان دي. د دې لپاره حل څه دی؟ دې نه موږ څنګه خلاصېږو؟ د دې د خلاصي صرف او صرف یو ذریعه ده چې امت د جناب نبی کریم محمد عربي صلی الله علیه وسلم اجتماعي توسل استغفار وکړي. فقلت استغفر ربکم انه کان غفارا. سوره نوح کې الله کریم فرمایي. او دغه شانتې الله کریم قرآن کریم کې فرمایي هغه قوم له الله عذاب نه ورکوي چې کوم قوم استغفار کثرت سره وایي. او په استغفار باندې هغې ترتیب هغه څنګه ویل دي، هغې ما مستقل یو پروګرام هم کړو، هغه هم د کې کیدای شي انشاءالله وي پرته وي پکې. نو هغه قوم به د هلاکت نه بچ کړي چې کوم قوم استغفار وایي.
هر مسلمان له پکار دي چې استغفار شروع کړي. کور کې زنانا نارینه په خپله باندې استغفار کثرت سره وایي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله د مصیبتونو لرې کړي. یعنې دا به یو به ختم شوي نه وي چې بل ورپسې را روان وي. صرف او صرف د دې وجوهات څه دي؟ یوه وجه ده د دې څیزونو د دې عذابونو هغه څه چې د بې حیایي. بس الله کریم غیرتي ذات دی. هر څه کې څه ناڅه کمپرومایز کوي. په دې شي کې ولې الله کمپرومایز نه کوي. ولې الله غیرتي ذات دی او دا بې غیرتي ده او الله بې غیرتي نه خوښوي. دا ختموي، دا میټاوي. الله کریم دې وکړي زموږ نه مصیبتونه لرې کړي. زناورو باندې مصیبتونه سیلابي چې سیلاب پکې لکه را روان دی، دا ټول زموږ د ګناهونو وجې دي که نه؟ دا زموږ ګناهونه دي. دا نور هېڅ هم نشته. دا زموږ د ګناهونو زور دی، د هغې شور دی. لکه امت نن بل طرف ته راوختی دی. خلکو اړونو یار اوتې ده. لکه د هر انسان د زړه نه یار څه شوې ده؟ اوتې ده. خوف نشته دی، خشیت الهي نشته دی، د الله رضا نشته دی. ګناهونه دي. هر انسان پکې د ایسه لکه زټ تک ډوب دی لکه. او استغفار نشته دی. امت له پکار د مونځ پابندي شروع کړي، استغفار او صدقه ورکړي. یو صدقه ورکړي، مونځ پابندي او دې سره پابندۍ سره استغفار شروع کړي. انشاءالله امید دی الله به رڼا راولي، الله به راحت راولي. الله ناراض دی زموږ نه، الله زموږ نه خفه دی، ناراض دی. دا وګوره قسم قسم حیران بشي. لکه دا اوبه چې ورته ګوري ته به نه ده چې دا لکه اوبه را روانې دي. په هر ځای ورځي او خوړل کوي، بلکل یې پکړ کوي، خوړل کوي. لکه انسان حیران شي. لکه او هر شی را په مخه کړی دی. انسانان یې را په مخه کړي، ځناور را په مخه کړي. د خلکو په لکونو پکې کورونو باندې تاوان نقصان لکه وشو. دا څه د وجې نه؟ دا صرف او صرف دغه یو وجه ده، بې حیایي. چې کله د حیا څادر معاشرې ته ردن نه شو، هلته الله کریم بیا خوشحالي راولي او هلته الله بیا هر څه راولي. او اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت. حیا بهترین څیز دی. الله کریم دې وکړي زموږ د مصیبتونو لرې کړي، د تکلیف پریشانۍ لرې کړي. خو یو اپیل کوم، عام اعلان کوم، د خبرو د ملګرو سره شیر کړئ، ملګرو سره ورسوئ. استغفار امت شروع کړي، الله کریم د مصیبتونو لرې کړي. او که امت استغفار نه کوي، کثرت سره پابندۍ سره، الله دې نه کړي یو مسله به لا ختمه نه چې بله ورپسې را رواني. نو امت له پکار دي استغفار، د مونځ پابندي، استغفار او صدقه. انشاءالله الله د مصیبتونو څه کړي؟ لرې کړي انشاءالله. خوښ هم ده که نه؟ په خپلو شروع کړو، ملګرو سره پکې شیر کړو انشاءالله. سیده واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.